باندې چې د تمامو مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې دي. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د عزت او ذلت ورکولو والا سخته ده. او د روایاتو تر اوسه د حمزه بابا په دې دوه شعرونو د خپل پروګرام شروع کوم چې ګیتا چاته ټیټ نشي نبیالی زما ژوندون کا، چې ګیتا چاته ټیټ نشي نبیالی زما ژوندون کا، زړه زما دی مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. او خدایه زیات کړي یو په لسه پښتو د لیلا حسن، خدایه زیات کړي یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مدین کا. د وایس اف ټایم ریډیو حسن ابدال FM 105.4 چې خوږو درنو اوریدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د ویډیو خپلوس نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړي. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ، د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه ولرئ. راتلو سره سره د پروګرام په اړه باندې هم څه خبرې اترې کوم، خو د هغې نه مخکې راته وایم چې د وایس اف ټایم 105.4 د ټول مینجمنټ سټاف له اړخه او زما له اړخه او زما سره چې کوم نن په دې پروګرام کې شاعران ادیبان ملګري دي، زما سره بل ملګری د هغوی له اړخه تاسو ته زه د وړوکي اختر ډېره ډېره مبارکي وایم. ورسره دا دعا کوو چې الله تعالی دا اوبه چې کوم په دې نړۍ باندې راخوړه ده او سالم انسانیت د هغې په عذاب کې ولاړ دی، دغه اوبه چې کومه ده الله تعالی زموږ د دې نړۍ نه د سالم انسانیت ختم کړي. ګرانو قدرمنو هغه لرغونې هغه ګاڼې هغه ساعتونه هغه مختلف کسان وړاندې کوم چې زموږ او ستاسو عادي مونږ د بېلتون راولي په ژوند وفا او سایګانو مې ورپیل کړي انشاءالله. د وایس اف ټایم 105.4 د هوا په چپو باندې به یو وارې بیا ستاسو سره مخامخ کېږو. تر هغه دمه پورې که د خولې نه څه داسې خبره مو وتلې وي چې ستاسو په خاطر مې جوړ شوي وي، ستاسو زړه پرې ساده رسېدلي وي، د هغې دپاره غواړم د وروستو مینه ستاسو نه بښنه کوم. هم ډېره زیاته مننه ځکه چې 2 ګنټې مونږ برداشت کړو، زموږ شاعران وروڼه مو واورېدل، د هغې دپاره یو جهان مننه ستاسو. دا هغه ټولو مینهوالو او ټولو مینهوالو کوم مینهوال چې زموږ سره د SMS په کرښه راغلي یا مونږ ته کال وکړو، د هغوی هم یو جهان مننه. او د هغه ټولو مینهوالو چا چې مونږ واورېدو د هغوی هم یو جهان مننه، او چا چې مونږ ونه اورېدو د هغوی هم یو جهان مننه. او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوال چې زموږ سره د SMS په کرښه راغلل، زموږ سره د کال په کرښه باندې راغلل، د هغوی هم یو جهان مننه. په دوه کې که د FM 105.4 وایس اف ټایم ریډیو د ټول سټاف د ټول مینجمنټ خصوصا د ډایرکټر سجاد خان، پروګرام پروډیوسر نعمان ارمان صاحب او ټیکنیکل انچارج حماد خان یو جهان مننه کوم، ځکه چې په خپلو صلاحیتونو باندې زموږ غږ ستاسو تر غوږونو پورې راورساو. د دې لپاره د وایس اف ټایم ریډیو 105.4 د ټول سټاف ډېره زیاته مننه. انشاءالله که ژوند مفاو کړه ساګانو مې وفر کړه سبا کې خیرې به بیا د شپږو بجو نه ستاسو قربانه سید عادل او عارف حسین صادق صاحب به یو وارې بیا همدغه شان مشاعرې سره یو وارې بیا حاضرېږي. په آخره کې د یو دوه درخواستونه در باندې کوم او پیغام به ذکر یم چې پیغام په ډېر لوی خلک ورکوي او موږ خو ستاسو د خپلو خاورې نه یو. خپلو بچو له په لاسو کې قلم او کتاب ولا ورکړي، د هغوی د لاسو نه نشه یي څیزونه ټوپکې تمانچې دا ترې په رضا واخلي، په زور یې ترې واخلي او په لاسو کې ولا د یو روښانه مستقبل په شکل کې قلم او کتاب ولا ورکړي. دویم عاجزانه درخواست چې پښتو وایي، پښتو لیکئ، پښتو لولئ او پښتو کوئ. دا ته چې ځې اخر به لاړ شي، دا ته چې ځې اخر به لاړ شي، ما ته ګړی په ګړی مه وایې چې او چې رخصت اخلې منګول راکړه چې پناه کېږي مخ راواړوه یې نه. په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل او عارف حسین صالح صاحب له د عباسي یوسفزي صاحب په دې یو شی باندې ورکړه اجازت د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. چېرته هم چې انشاءالله د باغ شرم بریالي اوسئ، د نورو خپرونو سره هم د وایس اف ټایم FM 105.4 چې د نورو خپرونو سره اوسئ. د الله په امان.